سره پروت وي چې مړ کړو دا تا وژني دا ما وژني ما وژني خو کور ته به درشم شپې به ما باندې بلغ خولې نه کېږده بس مړ به شم بچو سره نه 15 شپې ورځې ما په جوماتونو کې او په تا سره بل سره او خپل خاندان والا چې کوم دی موږ سره درته پلار FIR کټ کې پزوي هغه چې څو پورې پلار نه وي رضا شوی نو دا د قانون د اسلام هم دی دا د انګریز هم دی ټیک ده دا هزار وکړه چې دا تباه شي خو اله ما ته پټ هزار راشي چې مال مسیح ما ته منډې وایي ما ته لسګون پسې منډې وایي هغه ته زه لسګون ورکوم نو هغه پسې ورسته روزي هغه ووهي چې ولې ورځې یو ما دا ته تکلیف دی یو هغه ماشومان چې زه روټۍ ته بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمندو نواز منګل یم او دا مهال زه موجود یم د پیښور په ترناب فارم کې د نورو د جرایمو د خپرونو په څیر باندې نن دا هم یو ډیره مهمه خپرونه ریکارډ کوم چې دا بابا جان دی او لږ شانتي مختصر د دې د واقعیا او د هر څه مشاهده کوم تاسو سره چې دغه بابا جان دی د دو زامن دي د په سعودیا کې 13 کاله مسافري کړې ده دا وای او د بچو د پاره ډیر څه کړی دي او ډیر څه جوړ کړی دي نن دا وای چې دغه د بچي په ما باندې تشدد کوي زی وهلې هم يم ټکولې هم يم دا فوټیج تاسو ته مونږ هم خودو چې په دې کې دا لکه زامن هو لکه چې زامن بوسو خپل سرمایه وخی هغه به وهل ټکول ورکی چې هغه پلار دغه بچو د پاره ډیر څه کړی دي نو ډیر د افسوس سره ډیر د بخښنې سره دا بیا غوښتنه لري د الله حکمونه دا بیا په پولیسو لم تللی دی او د پولیس له طرف هم د تسلاسي خر ریسپونس نه دی ملاو شوی د دې مطابق نو د هغه مددر تاسو ته دو څنګه یې الحمدلله نامه دې صدا محمد یعقوب منګل ها خج یعقوب صاحب دا راته چې تاسو دا څه وکوه دا او دا څه درد د څه خفګان دی دا کتونکو سره شریک کړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه یو پلار یم زما دوه زامن دي یو مشر محمد سعید 3 پیری حج کړی یو بل په ملیشیا کې برتی وکړم ملیشیا کې اختر سعید نومې دی هغه باندې د جنه مخ حج کړی دی سعودي کې ما د دوی خوراک او د دوی کوم اخراجات د سکولونو پیسونو یونیفارم دا ټول چې کوم دي ما اغزینا د دوی لپاره کول ولې چې موږ په پړه چنار کې پاتې کېدو نو بیا چې کله 2096 جګړه د شیعاګانو سره وشوه نو د ما بچو انخلا وکړه کوواټ ته خپل مومګانو سره چیرته په کارې پریوته نو بیا لږ وخت بعد زه راغلم کرایي کور کې وو نو بیا زه بیا لاړم په چوټۍ حالات مو کته چې زمن مو ټیک دي نو دی وجه چې لاړم نو ما بل ځای و هغه چې کوم د کور کې دا وای چې ما سعودي ته بوزي امم سعودي ته بوتلو مختصر خبرې کو سعودي کې من ډرایور کا په 10-15-20 دن کې د تمام لایسنس ورک ټریلا ډبل ټریلا به چلاوله نو هغه چې کوم د ما سره وای چې تبه ویزا خراب کې په ما ویزا خراب کړه چې راغی کور کې ولم د غواګ مې وسه بغیر د سماعت د کې کوم پر زادي اوریدو دا هغه چې کوم د خاتمه دا کني ډاکټر ته زه اني ټیم تلای شم چې د معاینه دی وشم دا مشر دی والم هغه چې کوم د شپې مانه وته لاړو ټریلایم ځان سره خپل کړه لاړو په واټ کالونی کې کور ځان ته جوړ بیا د بل چې کوم د سوال زره مینتونه کړی چې زه ملیشي موسط لک پنشن دی په دې دکانو کم کده کور ته پیسې مانه تاسو مور پلارو غوړ بیا به څه کیږي نو بیا مور پلار مونږ رحم په وکړه د سره مونږ پاتې شو خو احاطه وکړه خلکو ما ورور ما خوريه د غو منصفانو نغو ته وی چې زه به د مور پلار بالکل داسې ستم چې د دوی حقوق به نه پامال کوم نو موږ ان شاء الله خصتلی تر تو پورې چې د کومه مخکنه خځوه نو غینه بعد چې کوم د په دلته ترنا پرم کې موږ شور وته جوړ که خمو شعور هغه کې د کم از کم خطي راتلې ما ورته چې د قضې سره ډیر کلوز ما کې خراب دي کی نو هغه خځه سره کلوز شنو بیا هغه چې کوم طلاق خځه په د باندې 3 کړه ورته وایي چې د بچي پلار خوند مړ شوی دی
نو هغې ښځې چې ما وریفیکیشن وکړه هغه ډېره ګندګیر قوم نه ده او ډېر ګنده کارونه یې کړي دي او اوس چې کومه ده زه ما ښځه چې کومه ده دغسې نامعلوماتو کې په 15-20 منټ کې مړه شوه. هغې نه بعد چې کومه ده بیا د ما مشره انګور د دې نه په عمر کشره ده خو مخکینۍ ښځه د ما د خاندان د ما د ښځې قریه لور هغه د پلار کور ته وشړله سارې شپاړس ټنکې ما په وګنډلې. هغه پلار کور کې ناسته د هغې وړه بچي دلته پاتې شو یوه یې پیغله لور ده په هغې باندې دغې ښځې ظلم ستم راواخیستو د طلاقې ښځې نو داسې جادو یې ما په زوی باندې وکړه چې هغه زوی زه دغه ته راوستم چې د مسجد مخې ته یې ووهلم مخلوق په مخ ورجنانه د ما زخمونه اوس جوړ دي خو هغه نښانې پکې شته چې څوک ښه ورته وګوري انشاءالله نښانې پکې شته. نو دا بچي تا ولې وښي غواړي درنه دا ما داسې وهي چې بیا اخر کې په دې ترناپرم کې دلته مخامخ دا پمپ دی پټرول په دې کې سړي ته ویلي و چې دا 2 لکه روپۍ والوی دی ما پلار مړ کوی په چا تا یادې چې تا ما مشر زوی بیا ورته راغلی و ده ته یې دمکي ورکړې وه چې تا ما پلار ته ولې ویلي دي چې دا فوجي زوی راغلی و چې 2 لکه روپۍ واله دا مړ کا تا ولې ده ته ویلي دي زه به دې خراب کړم دا کوم سړي چې ما ته دا خبره وکړه چې تا نې زوی پیسې ورکوي دا ستا دشمنان دي که دا ستا بچي دي دا چې کوم دی نوح علیه السلام نوم به دی اورېدلی یو پیغمبر دی د هغه زوی کنعان نوم دی چې هغه په کفر کې پاتې شو او په کفر کې لاړو د اسلام نه ښځې سره ما سره هغه واقعه د نوح علیه السلام وشوه خبرې پوه شوې او دا چې کومه ده پولیس ته پیسې ورکړي پولیس یو تانیدار راځي ما ته راشي دا ما زوی په اخلي او دی په اف آی آر کې نه کټ کېږي پیسې ورکړي بیا د بل راغی ته تللی پولیس له تا راپورټ پولیس ما سره پیلونه انبار پراته دي پولیس بایسې آی جی پي سی پی او هغې نه ما بایسې کړې ده اوس زه نه وایي چې کوم دی دې بایسې ما نه وکړه دوی عدالت نه دی بایسې عدالت نه مې بایسې کړې ده هغې باوجود یوه بایسې میس کړه دویم یې کې بیا راولېږو چې تڼېدار ځان بدل کړه نصیب جان نوم یې و هغه به راغی په ترناپرم کې ما ته وایي تماچه دې څه کړه ما ورته وایي چې تماچې خو ښځې ګرځوي موږ وطن کې خو ټوپک خل ګرځوي وایي چې زه ښځه یم زه دا نه یم خبر چې ته ښځه یې که نه دی نو تاسو چې پولیس له لاړې تاسو له اوسه پورې څه مطلب په دې کې څه موږ ته انصاف هېڅ نه شو رسپانس نه دی میلاو شوی او نه چې کومه ده د دې ځای نه اف آی آر مضبوط کاټ شوی دی چې پلار اف آی آر کاټ کې په زوی هغه چې څو پورې پلار نه وي رضا شوی نو دا د قانون د اسلام هم دی دا د انګریز هم دی ټیک ده دا راته ووایه اوس غوښتنه څه لرې زه دا غوښتنه لرم چې ما ته حفظات د دواړو زمانو دي چې چا سره د پاتې کېږم مخامخ ولاړ دی سړی ده ته هم چې کومه د میسیجونه کي چې ما پلار لرې کا چې په سرا پروت وي چې مړی کو دا تا وژني دا ما وژني نو ما ورته ووایي چې ما وژني خو کور ته به در شم شپې به ما باندې بالغ خولې نه کېږده بس د مړ به شم که اوس ته چېرته ژوند تېرې بچو سره اوسېږي زه بچو سره نه 15 شپې ورځې ما په جوماتونو کې او په تا سره بل سره او خپل خاندان والا چې کوم دي موږ سره دلته منګل پراته دي هغه جومات کې ما سره ستړې ماش نه شي کولی بېهوشه پرېوتم بیبي مې های شوه ورجنانه د دې وجې نه مو سپتال ته زه چا نه شوم وړی سپتال ته چې بوتلم زه د تر وباسم اپیل په ما نه یې د لیوانو راپورټ لیکلی و په انګلیش خو زه پوهېږم ډاکټر ته وایي دیس مای فادر از ویری مینټل زه نیمانه په ما راپورټ لیکي ډاکټر ته مې وایي زه مینټل نه یم زه به تا ته لاس شټونه درکړم دغه وخت کې بیبي ما کمه شوه نو ډاکټر باندې زه ته ښیم هغه به تا ته ریډیو ستا دا غږ مونږ خلکو ته رسوو ښه باقي چې کومه ده دا نن سبا موجود اختشام خان دی چې ده ته ایس پي ولیکل په نومبر د کتوم مطلب ایس پي ورته ستا دا کیس مار ټلیفون یې ورته وکړه ما سره ګواهان هم شته د نوخار ټریننګ سنټر پولیس انسپکټر د ورنګوټو ټریننګ والا د محمد جان نوم دی هغه ما سره ناست نو ایف سی ټلیفون ته وکړه چې دا ګیر کا چې راغلو تا زه پلار سره تا ورور راغواړم تا لکه ته پولیس یې ما ورور سره پولیس جرګې څه کوي ما سره د زوی جرګه وکړه ولې عدالت یې ولېږه وایي نه دې کې د یوه نیمه میاشته پوره شوه ورجنه نه د ما سلام اخلي نه ما تاڼې ته پرېږدي څوکۍ ته نه چې کومه دی ما اف آی آر چارج شوی دی اوس به یې دغسې دماکو کې ګرځي دلته په پل باندې ولاړ وي خلکو ته ځان ښیي دغه ځای کې دا د مخکې د نهر باندې پل نه دی دروازې ته
دلته هر څه به یې ولاړ شي. ستا دا غږ مونږ د خلکو ته رسو ستا دا خبرې مونږ ریکارډ کړي الله دې وکړي چې تا ته انصاف میلاو شي زه انصاف غواړم الله دې وکړي چې تا ته انصاف نو ستا دا غږ مونږ یږدو کم چې د پېښور سی سی پی او دی اس اس پی اپریشن دی سرکل کم پولیس افیسر دی ایله ستا دا غږ مونږ یږدو ان شاء الله چې تعالی به الله تعالی انصاف درکړي. زه نور څه نه غواړم زه دومره غواړم چې ما زمن دي ما چې کومې پیسې دوی سره دي چې 10 لکه کېږي ما ته د اته راکړي نه کور ته ورځم نه د ناولو ښځو سره زه خوراکم. ډېره مهرباني ده یعقوب صاحب ستاسو کم خپل موبایل نمبر دی هغه د کتونکو ته تاسو سره څوک مرسته کول غواړي یا تاسو سره څه مطلب څه قسمه څه نمبر ما دا د احکام بالا موبایل نمبر احکام بالا ته ما یو معمولی غونتی مظلومیت یو پیغام دی چې څوک بالا احکام ولاوي هغه د ما دا आवाज وګوري که چیرته په ما کې غلطي وي ما د پنسي کی خځې په ما په یار کې وروره جانه په عدالتونو کې د 75 سال عمر کې زه په دغه ریپ کې دای ما راولي زه ریپ کړای شم ریپ پرېږده چې ما وروره جانه هغه په ما کې بالکل د مردانګي څه قوت نه دی پاتې شوی زه دغه ته ورڅونه مرز ما په کار دی ما ته د زبې ته اجازات ورکړي چې ما مړ کړي بس زه ځان بخم دایم بخم خو دغه ښځه د ما په عدالتونو کې د ما موبایل نمبر 0333 1574 700 یو بل بیا وایه یو ځل بیا وایه همدغه یو 0333 1574 700 یو اخرنۍ پوښتنه درنه کوم دا ژوند خو حقیقي ژوند دی نه انسان بس سترګې پټېږي کله کله دردېږي چې د دې بچو دپاره د هر څه وکړو او د دې باوجود هم په دې سپینو ټکو باندې زه ذلیله کېږم نو دا زړه دې دردېږي ما نه هېچا ازار نه دی اورېدلی ټول خلک ما ته وایي چې ته کاڼی یې ته ازار وکړه چې دا تباه شي خو هله ما ته پټ ازار راشي چې مال مسیح ما ته منډې وایي ما ته لسګون پسې منډې وایي هغه ته زه لسګون ورکوم نو هغه څه پسې ورسته روزي هغه ووهي چې ولې وردی یو ما دا ته تکلیف دی یو هغه ماشومان چې زه روټۍ ته کینم چې کوم به ما نه راتاو هغه ماشومان ما ته یاد راشي ورجانه خپل مسیح د دوی چې کوم وخت خو ما ونه لیدو زه په پردیس کې وم هغه المصوب مینه محبت چې کوم دوی ما نه په ظلم او په زبردستۍ کټ عزتمندو دا یعقوب صاحب د دې د مظلومتیا دغه د اواز موږ تاسو ته مخې ته کېغوستو چې دا د ترناب فارم اوسېدونکی دی د دې دا در موږ تاسو ته کېغوستو الله دې وکړي چې د دې ته کم د پولیس له طرفه دې ته د انصاف ورکړی شي چې کم درخواست دی ورکړی دی په یې باندې عمل وشي د دې کم د بچي دي هر څوک چې دي چې د سره ظلم کوي او د خپل حق میلاو شي اوس دا وایي چې ما 13 کاله مسافري مو کا او دا اوس د کم ځایونه مو خودو الله دې وکړي چې دا رښتیا یو چې دغه شان رښتیا وي د دې باوجود مو دا د خپل زړه نه ازار نه وباسي نو دا د دې حاجي صاحب د 15 کلن د دې زړه ته زویم چې سلام دی